تا سره په بازار کې داسې څه دوکه وشوه، مثال په تور موبایل ته اغوستو او په دوکان باندې لیکلي دي اپل سټور، یعنې تا ته داسې ښکاري چې دې دوکان ته زه ورځم او دا د اپل سټور چې کوم دی، د اپل کمپني چې کومه ده، د هغې موبایل یې دلته میلاویږي. دننه لړې په هغې کې د هغې کاپي میلاویږي، تا ته اوریجنل هغه موبایل تا ته نه میلاویږي. یا مثال په تور بله کمپني ده او د هغې کمپنۍ تا ته په هغې کې دوکه تا سره وشي او د یو څیز په ځای باندې تا له غلط څیز درکړی شي. نو یا په داسې صورتحال کې مثال په تور بازار ته ته لاړې او د دوکاندار نه سودا وکړي او هغه سودا تعالی د هغه د خپل ریټ نه سیوا درکړه، کپړه یې دله درکړه، کپړه غلطه درکړه، درزي سره لاړې مثال په تور ټیلر سره او ټیلر تعالی کپړې سلایي وکړه، غلطه سلایي دله وکړه، سیوا پیسې درنه واغستې. نو په داسې صورتحال کې به څه کوي؟ په دې دا ډېر اسان قانون دی د کنزیومر دپاره، د دې د پروټیکشن دپاره، د دې د حقوقو دپاره ډېر اسان او ښکلی قانون دی. هغه دا دی چې په سمپل ساده پاڼه باندې به یو اپلیکیشن ولیکي، په هر ضلع کې یو کنزیومر کوډ دا موجود دی او هغه کنزیومر کوډ ته به ساده درخواست ولیکي د خپل کور نه. عدالت ته تلو ته به کوم ضرورت نشته چې که ستا په زړه کې دا وي چې زه به د دې لپاره ځم او په عدالت کې به د دې لپاره وکیل نیسم او هغه وکیل به بیا زما دپاره کیس فایل کړي. نو داسې نه ده، دا ته د خپل کور نه په خپله باندې هم کولی شي د دغه دوکاندار خلاف ایز ا کنزیومر ته خپل کمپلینټ په یو ساده پیج باندې ولیکي او په عدالت جناب کنزیومر کوډ او ستا سره چې کوم څه زیاتی شوی دی هغه به په هغې کې مختصر ولیکي چې زه د دې ځای رهایشي ما دلته اوسېدونکی یم، په دې ورځ باندې په دې تاریخ باندې په دې مارکیټ کې ما دا سودا دا خریداري وکړه او ما سره پکې دا زیاتی شوی دی، دا دوکه شوې ده او د هغې رسیدونه هر څه به در سره موجود دي. هغه به ورسره ټچ کړي او هغه به ته ولېږې کنزیومر کوډ ته. کنزیومر کوډ به بیا دا کس راغواړي، په هغې کې ستا لپاره چې کوم دی نو کمپنسیشن هم تاله درکولی شي، ستا معاوضه هم درکولی شي. دویم تا لپاره دا کولی شي چې دغه کس له سزا هم ورکولی شي، مثال په طور چې پنشمنټ هم ورکولی شي، جیل ته هم لېږلی شي. دریم دا کولی شي چې د هغې ستا چې کوم نقصان شوی دی هغه نقصان ازالت هم کولی شي. نو د دې نه علاوه مثال په طور ته بس کې سفر کوي او په بس کې روان او هغه کراچۍ ته بس ځي د پېښور نه یا د اسلام آباد نه او تا ته دا ویلي دي چې زه به په دې 17 غنټې کې زه تا سفر چې کوم دی 17 غنټو دی او تاسو به ځئ په 17 غنټو کې به تاسو رسئ کراچۍ ته او هغه ګاډی ولګي 27 غنټو کې بغیر د څه عذر نه، بغیر د څه وجې نه هغه تا لیټ کړي په لاره باندې او تا په 27 غنټو کې ورسېږي. د دغه بس ډریور خلاف، د دغه بس د کمپنۍ خلاف ته یو ساده درخواست ولیکه او کنزیومر کوډ ته ولېږه. کنزیومر کوډ په د هغې خلاف کاروایي کوي او ستا چې څومره نقصان شوی دی، ستا چې کوم کړاو شوی دی، تا ته چې کوم ذهني تکلیف او کوفت ته رسېدلی د هغې به تاله لازما ازاله کړي او هغه دومره مشکل پراسس نه دی، ډېر په اسانه باندې دا څیزونه کېدی شي. دغه شان نور مثال په طور دا د اختر ورځې شپې دي، تا کپړې دي، قیمتي کپړې دي اغوستې دي، 5-6 هزار روپۍ د سوټ اغوستی دی، هغه سوټ دی سلایه دپاره ټیلر له ورکړی دی، تا چې راوړو ټیلر درله سلایي کړې ده، سلایي درله غلطه کړې ده او هغه کپړې درله خرابې کړې دي، ستا د 19,000 روپو دی دا نقصان وشو. بل ستا اختر ګډوډ شو، مثال په طور د اختر دپاره نوې جامې کتې او هغه ستا کیسه د ټیلر د لاسه هغه خرابه شو. بیا به ته څه کوې؟ بیا به هم د دغه ټیلر خلاف ساده یو درخواست ولیکي کنزیومر کوډ ته. کنزیومر کوډ په دې راغواړي او په مختصر د هغه نه به جواب اخلي او په مختصر یو تاریخ نیم کې به تا ته د هغه نه ستا تاوان هم درکوي او تا ته چې کوم ذهني تکلیف در رسېدلی دا به راته هم پوره کوي. داسې ډېر شی حقوق دي چې هغه کنزیومر ته حاصل دي. د دې د معلومولو دپاره، د دې نه د ځان پوه کولو دپاره تاسو اکثر زه چې دا کوم پروګرامات کوم یا د کوم ویډیوز کوم، زما غرض او مقصد